السلام علیکم دا ریډیو پاکستان دی او د نن ورځ خصوصي سلسله زران د ستوري سره زه ستاسو کوربه شیراز احمد شیرازي ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. ګرانو او خوږو اوریدونکو، د دې پروګرام پروډیوسر دی محمد امین بنګش او ټیکنیکل مرستیال دی فرحان علي. ګلونو اوریدونکو، نن سره په پروګرام کې هغه زران د ستوري موجود دی چې د ډېرې مودې راسي په سرخار اسلام آباد کې د پښتنو خدمت کوي. ښاغلی طاهر خان لالا چې د صحافت یو ډېر غټ نوم دی. طاهر خان صاحب په کال 1963 کې د خیبر پښتونخوا دویم غټ ښار مردان کې پیدا شوی. دوی ابتدایي تعلیم کلي کې حاصل کړی او بیا یې د ګورنمنټ کالج پېښور نه BA کړی دی. د هغې نه پس دوی د پېښور یونیورسټۍ د اسلامیک سټډي څانګه کې داخله واخیسته او دې سره سره یې د دغه یونیورسټۍ نه په جرنالیزم کې ډیګري ډیپلوما هم ترلاسه کړه. کال 1990 کې دوی سرخار اسلام آباد ته رالو او دلته یې PPI نومي خبري ایجنسي کې کار شروع کړو. دغه خبري ایجنسي سره ډیره موده کار کولو نه پس لالا په کال 1995 کې NNI نومي خبري ایجنسي مخه وکړه او هلته لاړو او دا مهال دوی دلته کې د ایډیټر په چوکۍ خپلې ذمهداریانې ترسره کوي. دې سره سره دوی فریلانس لیک کوي، بلا مودې راسي مختلف نړیوال خبري چینلو، ورځپاڼو او ویبپاڼو سره لیک هم کوي. دوی 14 کاله BBC پښتو سره کار هم کړی دی. ریډیو پاکستان کې د مانیټرینګ ډپارټمنټ کې کار کولو سره سره 15 کاله د پښتو چینل خیبر نیوز کې خدمات ترسره کړي دي او همدغه شان د مشرق TV د ټیمې سو او هلته یې پروګرام هم کوو. دوی د پاکستان په یو پرایویټ چینل کې د ډایلاګ په نوم پروګرام هم هوسټ کړی دی چې زیاتره پروګرامونه په نړیوال اړیکو او په خاصه توګه پاکستان او د افغانستان په اړیکو وو. د یادونې وړ ده چې کله زموږ ګاونډي هیواد افغانستان کې شخړې او جنگ شروع شو نو لالا هلته کوچ ته تللی وو او ډېره موده یې دغه شخړې کور کړي دي. په جنگ کې ننګرهار او کندهار سره سره د افغانستان ډېر شي ښارونو کې خپل خدمات ترسره کړي دي. همدغه شان بلاواري د افغانستان په عام ټاکنو کوچ له هم تللی او هم په دغه لړ کې تیري او اوسنۍ چې کوم ټاکنې په افغانستان کې شوي په هغوی کې هم دوی خپل خدمات ترسره کړي دي. لالا د 10 کالو نه په سرخار اسلام آباد کې د صحافت په پرخاره واده کې خپل سفر چې کوم دی هغه برقرار ساتلی دی او دلته یې د پښتون جرنالیست اسوسییشن په نوم تنظیم پرانسته هم کړي چې د سرخار اسلام آباد او پنډۍ د صحافیانو اولنی تنظیم دی کوم چې د صحافیانو ستونزې اورولو کې خپل مهم کردار لوبوي. ګرانو او خوږو اوریدونکو، غواړم چې ستاسو او د لالا په منځ کې نور خلل را نه ولم، هغوی سره به خبرې اترې کوو. لالا لنډ شان تعارف خو ما ستاسو وکړو، ستاسو مخکې یقیني خبره ده چې ما له خبرې کول نه راځي، خو ګستاخي دې معاف وي که لږ نور خپل ځان معرفي کوي زمونږ اوریدونکو ته نو ډېره بخښنه وي. ډېره مهرباني ستاسو، مننه، شکریه او سلام تاسو ټولو ته چې په سټوډیو کې ناست یې او څوک چې پروګرام اوري په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کې یا نور، تاسو سره هم سلام وي. او زما په ګوره 14 مې پکې پرېښوده که نه، ګومر یونیورسټي مې پکې دغه کړه ده، یا ما درته نه ویلی او دې وایي چې ما له خبرې نه راځي. نور څنګه خبرې ټول نو تعارف وشو، داسې خو پکې څه شی پاتې نه دی بل چې د هغې یادونه وکړمه. نو بس دلته ناست په اسلام آباد کې. لالا دومره غټ سفر، دومره لوی کامیاب سفر او بیا د شروعات مو څنګه وکړو، د صحافت ته چې کوم د پرخار وادي وایي دا تاسو څنګه چوز کړه؟ ټیک او دغه زه اول به د هغې جواب درکړم. ما په ګومر یونیورسټۍ کې په لا کالج کې فارمونه داخل کړي او صحافت کې هم جرنالیزم کې هم. پخوا به جرنالیزم ته خلک نه راتلل او کوم چې نالایقه سټوډنټ به و بل ځای کې به اډمیشن نه کېده، نه به صحافت ته راته، لکه داخلې پکې اسانې وي، یعنې دا منه یم چې هغه نالایقه دغه خو لیکن نسبتاً به پکې دغه په اسانه اډمیشن پیدا شو. نو لا کالج کې خو بس ونه شو هغه وخت کې، داسې نور وجوهات وو. نو بس جرنالیزم ته راغلو او اول پېښور یونیورسټۍ کې چې کله ډیپلوما وه نو هغه وخت کې هم په هغې کې د مازدیګر به کلاسونه وو او وروسته بیا هم ډګري شوه،
خو ګومل کې ډېر زوړ ډپارټمنټ و نو د ګومل نه جنرال کوم اسلام آباد ته 1990 کې اوس دلته یو. ستاسو چې کوم زیاتره پروګرامونه دي هغه د افغانستان او پاکستان په اړیکو د تعلقاتو باندې وي. تاسو دغه ټاپک ولې چوز کړی دی؟ په دې باندې ولې اکثره پروګرامونه کوئ؟ نو افغانستان سره زه چې کله په مردان کالج کې په فرست ایئر کې وم 1990 کال کې نو روسان شورویان ورته وی هغوی افغانستان ته راغلي او هغه وخت کې د افغان مهاجرین خو دومره نه وو راغلي په اتیا په لسیزه کې لکه 1980 کې بیا زیات راغلي خو بهرحال موږ په دې مردان کې ګرځېدو دې پسې په دې کلو کې خلکو به د مردان ورسره امداد کو سیاسي پارټیانو به امداد کو نو موږ هم داسې والنټیر غوندې به ګرځېدو چې په کوم ځای کې افغان مهاجر راغلي دي بس د هغه وخت نه هغې سره ورته بیا ګوره کله چې د شورویانو خلاف هغه وخت کې دلته په پاکستان کې د مجاهدین لیډرانو ټول ډلې وې نو دلته به د فعالیتونه او د کانفرنسونه به وو جنګ هم چې کوم د ډېر تود و هغه هم د پاکستان په کې یو مهم رول و ټوله دنیا دلته به راتله او د هغه ځای نه به هغه څه کېدل نو بس یو دغه ورسره شروع شو بیا صحافت ته راغلو بیا ګوره ریډیو پاکستان ما سره په هر څه کې ډېر مدد کړی د تاسو ذکر وکړو د دلته به مانیټرینګ شعبه وه چې دا څومره خبرونه به د BBC وایس اف امریکا کابل ریډیو بیا طالبانو چې راغی شریعت ریډیو ایران تهران دا مونږ اورېدل بیا بهرحال د BBC ټیسټ په پېښور کې راغی حالانکه زه ډېر کمزور سټوډنټ وم په دغه کې په صحافت کې چې توجه هم نه کړو لیکن ریډیو پاکستان هغه دلته خلک هم ډېر ښه ډېر همکار او تعاون هغې دومره مونږ دغه کړو چې ما د BBC یو ډېر مشکل ټیسټ مونږ 6 کسان په هغه وخت کې افغانان هم دلته وو په هغه ټیسټ کې به او په زرګونو خلک دا ریډیو پاکستان یو لوی دی ریډیو پاکستان هغه خو بیا جلا موضوع بشي نو بس صحافت بیا افغانستان دا چې هغه پښتو ما سره ډېر مدد کړی په اسلام آباد کې ډېر زیات ژبه چې ده ژبه هر یوه ژبه کوي که هغه مطلب دا کم خلک یې وي او که زیات خلک یې وي د هغې ډېر اهمیت دی پښتو ځینې وخت کې ممکن ده چې ځینې وخت کې لږ معمولي یو مشکل هم پیدا شي خو لکه BBC په ما پښتو ځکه BBC پښتو کې ماته جاب پیدا شو یا مثلا افغان ټي وي ګانو کې مونږ اوس ما فارسي باندې یو موقع دلته په یوه کې مونږ کار کوو ایراني خبري اجانس کې نو هلته ټوله فارسي وه نو مونږ ته هلته افغان یو ملګری هغوی چې فارسي راته ښیم دري ته ښیم خو بس موږ شوق نه لرم اوس سوچ کوم اوس چې لویه غلطي رانه شوې ده ځکه چې د افغانستان نه څونه خبرونه راځي په دري کې وي او اصلا د ژبو ضرورت دی بل دري او یا فارسي خو ډېره اسانه ده اردو او پښتو ده نو ستاسو دا خبرونه دغه که څوک اوري د هغې ته هم دا یم چې او زه اکثر دا نوي سټوډنټان چې راځي پښتانه یا نور ژبو والا زه ورته یم چې دا وخت ستاسو ذهن هم ازاد دی غمونه در باندې نشته ذهن پکې ډېر موجود دی چې څه زده کولی شي که ایډیټینګ دی که پښتو ده که اردو ده که کمپوزینګ دی دا شیان د انسان په کار راځي نو بس افغانستان سره زموږ سره یو تعلق و بس پاتې شو نو او بل دا چې دا بله خبره اکثر د طالب علمانو ته کوم چې تاسو ځان له یو فیلډ هم خوښ کړئ اقتصاد دی وي اکانومي دی وي کلتور دی وي کلچر دی وي افغانستان دی وي قبایلي اضلاع دی وي د دې دا د صحافي او د یو عام کس مارکیټ پیدا کوي یو ځل چې ستا پته ولګېده چې شیرازي په یو اخبار کې مضمون لیکلی په دې موضوع بنګش صاحب مضمون لیکلی دی حذیفه مضمون لیکلی دی نو بیا خلک ګوري چې دا بنګش صاحب په دې کې ماهر دی په دې باندې پوهېږي تاسو یا بل ستا مارکیټ پیدا کړي مارکیټ باندې تا ته خلک اپروچ کړي چې ماله یا ما سره کار وکړه یا ماله لیکل وکړه نو بس افغانستان یو خپل شوق هم و بس پاتې شو نو اوس هغه دا خو یو مناسب خبره به نه لیکن د افغانستان په وجه زموږ سره هر قسم یو پیسې هم ګټلې دي پیسې مطلب خلک تاسو ماله ولیکه یو شی مضمون ولیکه ماله په افغانستان کې څه سوچ دی قطر کې مذاکرات څنګه روان دي د پاکستان څه رول دی بیا خپل خلک بالکل تاسو یو ډېر ژور نظر لرئ په افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې لالا تاسو ډېر ځله افغانستان ته هم تللی نو تاسو د افغانستان او پاکستان تعلقاتو ته په کوم نظر باندې ګورئ تعلقات دا وخت چې دی موجوده ډېر زیات ښه شوي دي نن زه خپله چې کوم د افغانستان د صدر
خصوصي نماینده دی استازی دی هغه په درې ورځې اسلام آباد کې نن سره به ډېر تفصیلي نشست مو کوم د اول صاحب سره ډېر خوشاله و د پاکستان د غونډونه او نو وګوره تاسو وګوره په دې وروستو کې ډاکټر عبدالله صاحب راغی د افغانستان د ولسي جرګې د هغې د قومي اسمبلۍ مشر راغی ابراهیمي صاحب راغی بیا ګوره د ډېرې مودې نه یو اپټیکا په نامه باندې یو کمیټي ده د پاکستان افغانستان چې کوم ټرانزیټ تجارت اګریمنټ دی اپټا د هغې د نګرانۍ لپاره د هغې میټینګ د 2014 کال د نو شوی هغه میټینګ دوه شو پاکستان اول په کابل کې وشو د هغې وارو چې هغې بیا پاکستان کې وشو بیا وزیر اعظم ده هلته د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ د عمران خان صاحب سفر ته تاریخي دا دغه الفاظ دي چې ستا سفر تاریخي دی دا الفاظ دي او دویم دا چې تا نه ډېر مهم پیغامونه ډاکټر عبدالله ته په ماضي کې 15 کاله چې هغه دغه چیف ایگزیکټیو و یو ته اجرایي رئیس وي نو پاکستان ته نه راته هغه هم راغی او ښه خوشحاله لاړه موږ سره نشستونه دلته وشو تاسو به هم خبرې اورېدلې وي دا وخت حالات ډېر ښه دي وګورئ زه اکثر د افغانانو ته وایم ګیلې یم زه وایم چې په افغانستان کې د پاکستان په اړه باندې هغې کې شک نشته چې خلک د مینه خفه دي جنګ چې وینو دونه زیات نه وینم چې تعلقات به ډېر ښه شي لیکن ځینې وخت کې حقایقو ته خلک نه ګوري زه اکثر مثال ورکوم چې ګوره شورویان چې راتله افغانستان ته خو زموږ رول نه موږ افغانانو سره ودرېدو ټول پاکستان افغانان موږ سره اختلاف هم کوي لیکن هغه د پاکستان د ولس د ښېګړې نه د هغې د ورورولۍ نه بلکل انکار نه کوي او دا په تاریخ کې تاسو ګورئ هغې د اوس الکترونیک کارډ وکړي هغې کې هغه لایسنس او مطلب دا کرونا د وجې اوس هم اکثر سرحدونه بند دي لیکن افغانستان سره زموږ ټول آزاد دي او پیدل خلکو دپاره هم شپږ ورځې د تجارت لپاره اووه ورځې غلام خان هم اوس شروع کېږي تجارتي مرکز پاکستان لخوا اعلان شوی دی اخوا دغه دي چمن به مو شروع ده مکمل خلاص خیر خان لاله دغه اضافه پکې وکړو لکه چې کومې زموږ اړیکې دي تجارتي اړیکې هغه اوس ډېرې ښې شوي دي لکه خصوصي طور باندې کومې د قبایلي علاقې دي چې اوس په KPK کې ضم شوي دي نه هغوی چې کوم بارډر دي لکه د کوروم حوالې سره به زه ذکر وکړم چې کوروم زما تعلق دی خرلچي والا هغه باندې ډېر ښه طریقې سره ټرانزیټ کوم هغه د سیستم شروع شوی دی او ډېر ښکلی طریقې سره او د هغه علاقې چې کوم خلک دي هغه ډېر خوشحال دي او هغوی چونکې بند شي او تقریبا د څو مودو نه بند شي او دغه ملکونه خو تقریبا زموږ رشتې دي اخوا داخوا رشتې دي زو رازو سره نه هغو رشتو ته تاسو په کوم نظر ګورئ او موجوده چې کوم حالات را روان دي هغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ ګورئ راتلونکي خو حالات به ښه وي لکه نن عمر داودي صاحب ما ته خبره وکړه چې ملاقاتونو کې مونږ ته پاکستان اوس به پاکستان به د اوربن چې کومه بیانیه راځي بیان که د وزیر اعظم راځي که د خارجه وزارت راځي مخکې به پاکستان دا موقف و چې اورکم یعنې تشدد کمې چې هغه یو اوربن ته لاړ سم تاسو ټول بیانونه وګورئ د وزیر اعظم دا الفاظ و اوس په پاکستان د اوربن هر وخت به غوښتنه کوي دا هغه وایي چې لوی بدلون دی بیا د پاکستان د فوج ترجمان مخکې ورځ کې بیان ورکړ چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول یا واپس راتلو د حکومت مخالف دي او دا دې هلته ښه او طالبان هم په دې پوهېږي چې نه هغې په زور باندې افغانستان بیا کنټرول کړو ځکه افغانستان خو دا د پاکستان د فوج د ترجمان بیان درست دی چې افغانستان بدل افغانستان ته موږ ځو دا خو ګوره اسلام آباد خلک ناست دي پېښور کې افغانستان نه یې کتل هغې دا خلک چې افغانستان کې به هېڅ هم نه به تباه برباد داسې نه ګوره د هغې پیسې زموږ نه اوس هم لکه زموږ 1,000 روپۍ د هغې تقریبا 400 او کله 6 کله د هغې پیسه هم زموږ نه ښه ده پخوا به ګوره چلغوزي تاسو خوړل دي اوس چلغوزي تېر کال خو سره اډو په پاکستان کې سره په دکان کې نه وو ویم که نه پخوا به چې د 1,000 روپۍ به بار اوس 6,000 8,000 10,000 ځکه چې چلغوزي د هغې ټول ځي اوس چین ته بیا زعفرانو پخوا د خلکو به ګفټ راکړو اوس هغه هم نه ښکاري نو دا ښه خبره ده دا پاکستان او ګورئ د پاکستان کې چې دا اوس مثلا ټماټر نرسه دا خبره ده خو لیکن باید چې خلک په دې پوه شي تجارت نه بغیر اډو هېڅ نه کېږي او پاکستان د افغانستان لپاره د تجارتي لارې پرانستې اوس ګورئ یو مشکل ځینې وخت په افغانستان کې وي هغې نه زموږ نه خفګان دي دلته د تاسو ته په 11 د فروری ټرانزیټ اګریمنټ چې دی اپټا هغه ختمه شوه
دا په 2010 کې چې کومه نظرثانه والا وه پاکستان هغې سره میټینګ وکړه او پاکستان وی چې هغه راسره ترمیم شده هغې دستخط وکړي افغانستان تر اوسه پورې په هغه منټس هم هغه لاسلیک کړی دی نو بیا پاکستان هغه د 3 میاشتو لپاره هغې توصیه وکړو پاکستان هر وخت غواړي چې افغانستان سره تجارت چې څومره دی نه کیدی شي تاسو وګورئ 2.5 ویزې پاکستان هر ورځ ورکوي 2.5 په اکتوبر او په نومبر کې 1.5 لاک ویزې د پاکستان سفارتخانې او 4 کونسلونه چې دغې ورکړي دا د تاریخ کې یا په یو دنیا کې مثال نشته پی آر کارت ورته ملاو دی چې دلته کوم پی آر کارت هغه اوس په الکترونیک کارت کې بدلېږي الکترونیک کارت معنی دا ده چې هغه به بینک اکاونټ خلاصولی شي هغه به سیم اخیستی شي هغه به ډرایوینګ لایسنس دا په دنیا کې نشته او خاص کر په داسې په شان غریب ملک خو د سره تصور نشته د افغانستان یو پالیسي د ریسیپروکل بیس باندې یعنی چې یو ملک وسره سوکي خواله ویزا بل سندي به زمونږ د ویزو پالیسي شپږ میاشتې مخکې اعلان شو 15 کاله سټوډنټ لپاره 15 کاله چا چې پاکستان کې جنې سره واده کړی وي 15 کاله تاجرانو لپاره په تورخم باندې مریض ته انټري او دغه رنګي مطلب نورم پکې ډیر زیات تر اوسه پورې افغانستان ریسیپروکل او زه افغانستان سفیر سره مخکې ناست ما ته ګوره دلته نه چې کوم تاسو ته 50 ویزې ورکوي اونلی 50 په هغې کې 1500 افغانان دي چا سره چې پاکستاني پاسپورټ ځکه دلته ډېر پیدا شوي دي که نه نو دواړو غاړو نه کېږي موږ وایو خو بهرحال پاکستان غواړي چې افغان تاجرانو ته څومره اسانتیاوې سهولتونه پاکستان ګوره یو مهمه خبره کوم د پاکستان او د انډیا د 2019 د 15 د اګست نه تجارت مکمل بند کړه افغانستان لپاره نه دی بند کړی بالکل نه دی ٹھیک شو جی نو د دې معنی دا چې افغانستان کې کومه جګړه ده افغانستان کې مشکلات دي نو پاکستان د خپل طرف ارسه کې او ځنه افغانستان د مرونه دي خپل لکه موږ اکثر خپل خلکو سره موږ د خپل خلکو خلاف خبره کوو دغه خلاف نه کوو نو معنی دا ده چې پاکستان خپل طرف کوشش کوي طاهر خان له هو د شخصیت ډیر اړخونه دی ولې چې موږ په افغانستان او پاکستان په هغه کې لاړو خو چونګې نن مې د وخت چې کوم دی هغه د کوم ادبي سلسله د ځلان دستوري نو د دې ادبي اړخونه بم چیرو بالکل بنګ صاحب طاهر خان لاله ډیر زله افغانستان ته د هلته کې دوی چې کوم دی د افغانستان کې کله شخړې شوې هم دوی کول کړي دي یقینا چې صحافي لپاره ډیر ګران کار وي او د دې اندازه ماته اورل چې کله په زمونږ اسلام آباد سیکریټریټ کې دلته کې د ملازمینو احتجاج او مومنت کې پترا وشو نو ماته اله پته ول چې صحافت څومره ګران کار دی لاله په دغه سفر باندې ګرانه واچوي دا سوال ته کې شخړې کول کړي دي جنگونه کول کړي ډیر غټ کار دی ډیر ګران کار دی دغه تاسو ایکسپیرینس څنګه و ګوره افغانستان سره ډیر ظلم شوی دی او زیاتې شوی دی او هغه دا چې افغانستان تل خاص کر چې کوم سوپر پاور دی یا لوی هیوادونه دي هغوی افغانستان په ارامه نه دی ګوره روسان چې هغې سره سم پکې لګیا دي اوس هم لګیا ولې که علامه اقبال هغه یو شعر هم دی که نه څو پورې چې دا امن دی که پر امن نه ایسي نو ټولې دنیا کې امن نه شي ګوره امریکایان چې افغانستان ته راته هغې یو دلیل هغې سره چې اسامه بن لادن په طالبانو ته پناه ورکړه سزا ورته دا ډېر کمزوري دلیل دی چې ته په دغه یو دلیل باندې ته یو حکومت هم ړنګ کړې بیا هلته خپل فوجان هم راولي 1.5 لک او بیا هلته یو جنګ شروع شي هغه د په خپله باندې اوس طالبانو سره او ګورې که نه یعنی موږ دلته دغه نه کوو سیاسي بحثونه نه کوو لیکن ځینې شیان خو حقیقت دی که نه چې یو ګروپ یوه ډله هغه د 10 نه زیاتو هیوادونو سره جنګ وکړي 19 کاله او امریکایان دې ته مجبور شي چې بیا هغې سره یو ګروپ سره یو سوپر پاور یو اګریمنټ باندې دستخط وکړي د فروری په 9 2000 کال دا هم په تاریخ کې به د دې دغه مثالونه به ډېر زیات کړي نو افغانستان جغرافیایي حالت د افغانستان وسایل هغه داسې دي چې به د دنیا په نظر دی نو شورویان په دې د شورویانو د روسانو هم یو ډېر کمزوري دلیل چې هغه وخت کې کوم نظام دی د هغې د بچ کولو لپاره راغلی دا باید چې تا ته راتلې تا د افغانستان تاریخ کتلی وي افغانستان باندې جغرافیایي تاریخ چې په افغانستان باندې حکومت نه دی کړی انګریزانو هم باندې خو کړی دی افغانستان یې نه دی کړی لیکن روسان راغله او هغه وخت یو ډېر کم یعنې چې کوم کمیونست یا خلک یا پرچم او د هغې د تحفظ لپاره ته راغلی نو هغې نه هم غلطي وشوه نو د غلطۍ انجام څه شو
سوویت یونین ختم شو، مرکزی اسیا هیوادونه آزاد شول او مشرقي یورپ کې هیوادونه آزاد شول، کمیونست رژیم او هغه ختم شو. نو امریکایانو خو هم جنګونه ګټل، لکه موږ زه دا نشم ویلی چې هغې بیله لکې ویې نه ګټل او یو نیم لک و هغه وخت. طالبان خو ډېر کم و، طالبان خو وروستو بیا ګوره طالبانو جنګ شروع شو د مشرق، هسې خو پیدا شوی په جنوب کې دي، په کندهار کې دي. ملا عمر خو هلته نه آغاز وکړ 1994 او هغه د دغه دپاره و، صرف د کندهار دپاره هلته پاټکونه خو هغه بیا تاریخ ته ټول ته پته ده. لیکن جنګ شروع شو د مشرق نه، ځکه طالبان وایي چې اولنی ډز شوی په خوست کې یا په پکتیا کې، او یعنې ځکه چې طالبان خو پښتون ایریا کې وکړه، د پښتون نه سره شمال کې اوس طالب په شمال کې هم جنګ کوي او ښه مضبوط دی. شمال هغه ځایونه چې هغه تاجکانو مراکز دي یا دوستم ازبک ته پکې بیا په دغه جنوب ته لاړ، د ویسټ مغرب ته لاړ شه، هرات ته، فراه ته، هلته هم طالب جنګ کوي. یعنې د دې ځای نه شروع شو داسې ټول دغه کې. نو امریکایانو خو ختم نه کړی شو، نو ښه وه چې امریکایانو دا احساس وکړه او پاکستان په دې باندې قانع کړه چې جنګ تاسو یو هم نشي ګټلی او د پاکستان یو رول و چې میز ته کېناستل. جی خبر ودونکو غزلی بیا هرکلی تاریخان سے بس ناست لالا پختنه مې تاسو نه کړې و تاسو کوم سفر د افغانستان کې د شخړې کول کړی دي، جنگونه کول کړی دي، ډېر ګران سفر مو تیر کړی دی. نو په دغه باندې کې رڼا واچوي زمونږ چې ودونکي دي هغوی سفر نه به خبر شي، هغوی ته به سبق میلاو شي. اول به لاړ شو دغه ته سفر خبره وکړه. کله چې جنګ شروع شو امریکایانو بمبار شروع کړ په افغانستان، ځکه اول خو نور راغلی که نه صرف بمبار او هوایي. نو د جرنالستانو یو ګروپ و 11 کسان، اکثر خو پکې خارجیان وو، زه پکې عمر الله صاحب هم مونږ لاړو که طالبانو بوتلو، ځکه هلته طالبانو نه بغیر نه شو تللی. نو ننګرهار ته نو څنګه چې مونږ تورخم نه اورېدو او تکه توره تېره شپې، ځکه چې اول د دې نه پرېښودو پاکستان د دې سایډ نه بیا ډېر هغې سره جګړې مګړې وکړه، خیر بیا لاړو. نو ډېر په د تورخم نه او سړک هم خراب و، سړک وروستو پاکستان تورخم دا سړک چې دی تورخم نه ته جلال آباد ته دا پاکستان جوړ کړی دی، اول سنګل و اوس ډبل کوي، او که سړک ډېر خراب و. نو مونږ ورسېدو بیا د شپې، نو هلته یو سپین غر هوټل و، هغې کې مونږ طالبانو هغې کې پروګرام جوړ کړی. چې څنګه مونږ هوټل ته داخل شو یو لوی درز وشو چاودنه، نو مونږ خو بس تښتېدو. یو خو په هغه د تورخم نه هم ډېر په مشکل باندې یاره چې اوس د شپې بمبار کړي. نو مونږ بس ټول منډې کوي د صحافیانو، بیا طالبانو ونیو چېرته دی دلته کوم مرۍ خو دلته به مرۍ او که هلته به هملته به ځئ، نو پرې نه ښودو. نو دغه بیا سیویلین ډېر یو کلي ته لاړو، بیا معنی زموږ کاریز نوم یې کوڅه نوم یې و، خلک ځینې تېرې وو تښتېدلي وو د دغه نه د یارې د وجې د ښارونو نه کلو ته، په کلو کې هم بمباري شوي. کندهار ته چې بیا لاړو، کندهار کې هم بمبار شو په دغه کې په دې کلو کې. کندهار کې بیا دلچسپ دا دغه و چې مونږ ناستو CNN والا مو دا ټول فارم BBC بیا هغه خلک راغله چې امریکایانو ویل چې